هلو دا وخت مونږ چې کوم دی نو ګوډیا خور دا خو ډېر شین ویل به ډېر خوند کوي یار لږ خړ راځي خبرې بهرحال ډېر ښایسته او زبردست علاقه ده او دلاور خان زموږ سره مخکې راځي دلته مونږ شیش دپاره راغلي دا خو بیا وروسته خبره کوو خو په دې وخت کې د ګوډیا خور یو ډېر خوندوره نظاره چې کومه ده او که دا شین وی بیا به ډېر زیات خوند کوو خو بهرحال وریځ ده نو هغه شانته خوند نه کوي دا هغه موټر وی د ټنل پورې علاقه چې کوم ده نو د دې ځای نه ښکاري دغه شانته بیا بره دغه دی او د دې سره سره بیا لړم چې کوم زمونږ ټاف ویلي ده نو هغه ده ولې بچیا یارېږه مه راځه نو دا مونږ رالو په دې وخت کې د شاه ولي خان کور ته او دغه هم ګوډیا خور دی را مخامخ که نه لا ټول ګوډیا خور دی او بره بیا چې کوم لړم دی دغه ډېر ښایسته غنم هم دی او ډېر ښایسته ماحول دی خو بهرحال تا چابي ویسکه هو ستاسو نوم دی لکه دا حبیب الله خان دی او تاسو چې یې دا په دې وخت کې چې کوم دی نو پروت دی زخمي دی دا زما د ګاډي سره چې کوم دی نو لګېدلی و حادثه وه اتفاقیاتو نن چې دا کوم دلاور خان او مونږ سره راغلی دی نو مونږ د ده تپوس له راغلي وو په کار خو دا وه چې په سباله باندې راغلی پرون باران او نن مطلب دا دی چې داسې وه چې په هغه سباله باندې زما له هم لکه خلک راتلل خبر شو نو د دغې زه د ده نه چې کوم دی نو لکه او د ده ټول خاندان نه لا یو چې کوم دی نو معافي غواړم په کار دا وه چې لکه په وخت راغلی خو حادثه وه نو چونکې دی هم خو شو او ما ته خدای خیر کړی دی او خلک چې کوم دی نو ما له هم دغه له راتلل د لکه چې تپوس له نو هغه ورځ دوه داسې وو چې هغه مونږ دته وزګار نه شو خو شکر دی ماشاءالله الله تعالی ډېر رحیم او کریم ذات دی چې په ده باندې چې کوم دی ډېر لوی رحم شوی دی چې دی بچ دی لاس خپې نه دي ماته او دا زما دپاره هم د دعاګانو خبره وه چې لکه خدای پاک چې کوم دی ډېر لوی رحم وکړو او الله خیر کړی دی الله تعالی دې ښه ساته خدای پاک دې بختور که او الله تعالی دې ستا د سخت او تکلیف تا د خاندان دپاره بختور وګرځوي او یوه خبره بله چې مونږ له دې ځای کې نه رخصتېږو د ګوډیا خور دا کمال وګوره چې دا چت دی کچا آبادي ده خو تر اوسه پورې چې کوم دی نو دلته د پکې دپاره چا فټینګ دپاره چې کوم دی نو کنکشن نه دی کړی د دې مطلب دا دی چې په ګوډیا خور کې لکه موسم چې دی دا ډېر مزداري ځکه چې د پکې دپاره چې کوم دی نو چا کنکشن نه دی کړی او دا آبادي هم څومره موده وشو چې کړې هم ده دا شل او غوړګي ډېر مزدار لګېدلي اوس هم ډېر تازه دي او یو ډېر خوندور ماحول دی به هر حال ډېر ښایسته زبردست نه دغه خو برغ بیا لړم ټاپ دی خو هغه په نظر نه راځي دغه هم ګوډیا خور کلی دی که نه دې نه هغلته بیا زمان پټی دی ښه زمان پټی کوز دی او نو فصل هم ډېر مزدار دا سور غونته کې ګل چې کله دا ښه دا لاچي د ما وایي خدای پاک دا هغه هم لاچي دی هغه ژل ژل چې ښکاري هغه هم لاچي دی ژل ژل چې ښکاري ښه دغه شنی ده او دا پکې یو ډېر نوی دغه چې لکه مطلب دا دی ولي ته وګوره ګوچې نیولې دي لکه ما وایي چې دا څنګه چې کنه دومره جالې خو مرغو جوړې کړې په بله ونه کې نه دی کړی په دې کې کړې ده بهرحال دلاور خان عجوبه خو ده دلاور خان ورور ستا هم ډېره مهرباني ستا د ملګرو او د دې ټولو ډېره مننه چې زما سره راله دې کور ته او که زما نه یو ځل بیا څه کوتاهي شي زه معافي غواړم سلام علیکم دلته خلکو په خپلو کورونو کې چې کوم دی نو پکې نه دي کړي کنکشن یې نه دي لګولي او ډېر خوندور غونته کې ماحول دی غنم ډېر مزیدار دی ګرینري دا شینکې دی او د کتو سره تعلق ساتي چې سړی دلته راشي او د دې ځایونو نه دغه نه چې کوم دی نو خوند واخلي ولي خان یو ځل بیا ډېره مهرباني ډېره مننه خوشحاله اوسئ دا اوس زمونږ واپسې بهرحال شروع ده یو کمې دا به ډېر زیات محسوسوئ تاسو چې سړکونه چې دې ځایونو ته کوم راغلي دي دا ډېر بد حال دی
او دا خو کولاو سړکونه وو خو دې ټیکدارانو چې کوم د سیمټو په لار باندې لکه اته فوټه لارې کړې ده او چا اووه فوټه کړې ده نو لکه هغه بیا بس لار شوې ده او باقي چې کوم د خلکو نیولی دی دا د ترقۍ نښې نه دي دا لارې به کولاول غواړي ما دا تپوس نه دې ته کړه دې ته را ګوډیا خور دا ولې کوزه اوبر واو د ګوډیا خور معنا ګوډیا چې دا ګوډیا وا که ګوډیا دی ګوډیا په هر حال دغه پکې لکه صدر خو دې بدل کړی یخني دی یار احرام یې په سر کړی احرام په سر کړی ټیک ټاک موږ لکه ډېر زیات دغه شو دغه لالکوش خو اوس راغلی دا څو ده څوک یې لکه دغه دغه د کم کله دغه نه دغه خو دغه دی که نه کنګرو دی دا پورې کار دا کم یو دی هغه چې دغه ماخې خو دلته لاندې ده ماخې خو لاندې ده بهرحال روډ ډېر زیات تنګ دی یاره ښه دغه پرلمار دی دقه دی لکه شاهد پر دا بیزي خو د غر ښایست دی نو چې بیزه باران ورېږي باران ورېږي دغه بره پکې کم نه دغه کلو ته وګوره دغه ځای نه موږ بابا یخني دی کو منم یخني خو ده او دا هغه ځای نه موږ راکوز شو زما خیال دی دغې نه بره تلو رښتیا دلاور خان دی جان رحمان تا علاقه څنګه ده ښکلی موسم دی ماشاءالله باران ورېږي او ښه د اوړي ورځې دي او ښکلی موسم دی او یخني ده مۍ میاشت ده که نه مۍ میاشته اقبال الله مې هم دی او او موسم خو سمیع الله روډ یم موسم خو ډېر زبردست دی او ګرمۍ موسم دی خو موسم چې دلته چې کوم دی نو ډېر یخ دی او سړي یخني کېږي نن سبا ټول نه سهل ارزانه او اسانه سورلي چې کومه ده دا موټر سایکل دی نو بس د دې روډ هم یو مسله شته چې دا دته وګورم اوس څومره دې خوا راغلی دی دا روډ چې کوم ده نو لکه دغه کار دغه شان دی پروت دی تمام پټایي دا دی ښه دغه خو ګوریا خور دی دا پرلمار پل دی پیاده و دا اوس موږ د لړم او د دغه ګوډیا خور او دغه ځګونو راکوشو او په مخه باندې چې کوم دی نو شاباد خیرآباد را روان دی دا اولنی کله خیرآباد دی که نه گزاره کړې ده حال او چې کچاوه ډېره زیاته تکلیف د خبرې او ډېر راتله دلته دلته باید ټول کور اوسې دې دې طرف د خپل ډېر زیات دي دا روډ دی ښه چوک کړم شاباش یاره زه خو لږ دغه ته تلم ګوډیا خور ته سکار اوس راکوشم موچ کې یم دغه د ټیګرام کلی دی دا روډ تم تللی دی دا لړم روډ نه جدا شوی دی دغه د نور او مسلو ورنی دي ورسېدو او هم کولاو کړی وای دی کولاو کړی سترګې به لږه خوا کول نه خو دې کولول څه فایده بیا نشته که ته پکې وروسته بیا پکې جاړی کې لکه نالی ونه شوه کې نوړک کې ونه شوه خټې دغه نه راغلی میخې پکې خلک تېړي دا هم کولاو په دا په پاخه باندې قبلي کلي ته هم کولاوی زما خیال دی خو به دا اوس دا ویفر راکاږه چې لکه دا دغه طرف ته هم ګرین دي دا د اوږد نه لاندې هغه میرې دي چې کوم طرف ته چې کوم دی ګورې نو یو خپل
سو ګل دی لکه پخوا به خلکو پروالي چې کوم نه نو نه دې تر ټکه باران نه شي د دې ورځې باران نو ته خوان دی چې موږ اوس اندازه پارلمان شته. را کوزي ګونو باران او اوس باران نشته او هغه د میګي د خپل نه ټول کیږي دا روډم سمجھدار خو لک ختم دی لکه دا لک کولوال پکاو همدا خاصه درو کمیټي کالج ټول آباد ډېرې مونږ کراس کړې ده او دا مونږ مین جی ټي روډ چې کوم دی نو راووتو کنډرو او مین جی ټي روډ بایپاس او دغه چې کوم دی ورسره بیا چک دره بایپاس دی دا خوندور کوم خلک چې دغه چکدره بایپاس او دا بیا مین جی ټي روډ د پخوا زمانې نه چې کوم روان دی دا خو دی جی ټي روډ باندې دا زمونږ هغه منزل راورسېدو چېرته چې کوم نه لکه زمونږ ګاډي اکسیډنټ کړو د کوم مریض تپوس ته مونږ تللو د هغه ځای دی دې ځای کې د پیشنټ زه وګرځېدم او دقه شان ته چې کوم د ګاډي موټر سایکل راغی دقه شان ګرځو او دا زمونږ د دلاور خان نیو خیبر موټر بارګین او پراپرټي ډیلینګ دلته کېږي او د سره سوشل ورکر هم دی ډېر ښه خدمتونه هم کوي د خلکو لکه د زمونږ په خدمت هم تلو خپل ګاډی بوتلی الله تعالی دې نور هم بختور کړي خلکو په نظر کې چې هر څه د زموږ په نظر کې ډېر زیات قدرمند دی د خدمات موږ ته معلوم